ناسې لږ هسې وخوځي چې دلته کې څه پوزیشن دی هم پکې لا بل ځای کې ولیده دلته کې دنیا د خدای کمرې دی وګوره. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپا یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. 400 د ډسټریک هسپتال نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو په دې کټونو باندې مې نظر شو چې دا کټونه دې ځای کې پراته دي او دا ډېر قیمتي کټونه دي او دا هغه پخواني کټونه دي چې داسې کټونه نن سبا خو په هر څه کې ملاوټ شوی دی. نو په دې باره کې ما معلومات وکړل چې 400 په هسپتال کې کوم نوي کټونه پراته دي نو هغه نوي کټونه دې زړو نه ښه نه دي. نو یو خو زه د دې مشرانو ته چې چا دې سره متعلقه تړون دی دې کې به ډېر کم د مرمت وي او ډېر پکې نوې نوې پراته دي او هغه په دې ځای باندې ایښودې شوي دي. لکه دې کټونو ته وګوره چې دې ته وګوره دا کټونه وګوره دا بالکل چې کوم دی نو پایو ته وګوره نو خو دې مرمت وشي دا په هسپتال کې په کار راوستی شي نو زمونږ د هسپتال کې به د بیډونو څه کمی نه وي. ایمرجنسي حالاتو کې اکثر دلته کې د بیډونو کمی راشي نو هغه د بیډونو کمی چې کوم دی هغه به ختم شي. نو په دې باندې ما وی چې څو خبرې وکړم او دا چې کوم دی نو زه د انتظامي ته وښیم چې متعلقه دې سره تړون د چا دی دا لوی سامان پروت دی ډېر لوی سامان پروت دی دا بیا په کباړ خرڅېږي یا نیلام کېږي. دا وګوره جي دا تاسو ته ښیم که نه دا نوي نوي څیزونه دي دا به بله ورله چې کوم دی نو دا هغه پردو والا څیزونه دي. دا وګورئ هسپتال کې چې هغه پردې مردې لګي نو دا ډېر قیمتي څیز دی. نو دا ما به په نظر شو او دا وګورئ جي دا دې خواته چې کوم دی نو د باترومونو دا دغه پراته دي ډېر قیمتي څیزونه دا پراته دي دا هسې چې کوم دی نو زنګ کېږي. شاته چې وګورئ نو شاته خو ته لږ پکې داسې لاړ شه داسې لاړ شه ډېر عجیبه شانتې دغه ځای کې خو دغه دی خو داسې لږ زوم که ډېر کټونه پراته دي ډېر مال پروت دی. دا چې مرمت شو که نه د 400 هسپتال کې دا بیا پنډونه نه چې موږ نوې رولیو پیسې لګوو په دې باندې MRI راشي په دې سي ټي سکین راشي په دې نورې مشینري راشي. دا ډسټریک هسپتال دی نو په ډسټریک هسپتال کې دا وګوره جي یاسې خبره کوو که نه چې مرمت کېږي دلته کې پرشونه په پرشونه کېږي. دا کرسۍ ده دا چې دې ځای ته راله او په دې باندې چې لږ یا ویلډ شو ویلډ لږ ویلډ پرو شو نو دا کرسۍ چې کوم دی دا د کار جوګه کېدی شي. نو زه دا وایم چې دې وخت کې دا کوم MS راغلی دی د ده نه زه خپل ځاني مطمئن یم دې کار کولو والا دی دې هر څیز چې کوم دی د هسپتال په کار راولي. نو خو چېرې اعلی چارواکي وي نو هغه دې پوري د MS ته یو لیټر جاري کړي چې دا څیزونه په کار راوله دې کې مرمت وکړه او چې دا کله مرمت وشو نو دا ګوره دا ځای دې ګیر کړی دی دې ځای کې به ګاډي ودرېږي دې ځای کې به څه بل څه ودرېږي نو دا دې ګیر کړی دی. دلته کې دا جیبا جیبا انجینران دي که نه چې دا اوبه راغلي دې فرش ته وګوره جي دا زه ډېره مدفت دې ته راځم دا اوبه وخوړه دا وګوره دا سیس چې کوم دی اوبه وخوړه او دا وګوره جي دا دلته کې دا لوی سیسټم دی دلته کې دا ځای هم ټیک کېدی شي دلته کې خلک سټیم کولی شي د کېدی شي دا یو ښکلی ځای دی وګوره جي دې پوړو لاندې یو سړی دی مریض سړی دلته کې ورته ښکلې دا پر چې کوم دی صفا کړي شي دا وګوره جي دا هم د چا په وخت کې د ټیکهدار په وخت کې به دا پر شي وي دلته کې دا سوچونه دي دا کرسۍ ټولې دا مرمت کېدی شي دا مرمت کېدی شي دا وګوره جي دا مرمت کېدی شي دلته کې مریض ته چې کوم دی نو تو وده کېدی شي انتظارګاه دلته کې ډېره ښکلې دغه کېږي نو هغه دې مشینونه ګیره کړې ده دې کټونه ګیره کړې ده نو په کار دا ده چې دا کټونه دا مرمت کړي شي او دې کې ډېر نوې نوې کټونه پراته دي هغه ترې روغ کړي شي او هغې لپاره واډونه ډېر دي دا په هغې کې استعمال شي. ګرانو کتونکو دا د اعلی چارواکو کار دی. زه ډیپټي کمشنر نه مطالبه کوم او دلته کې دې وخت کې نګران چې کوم دی خو زموږ په هغې کې څه نشته او بله مهمه او جمعیت علما اسلام چې کوم دی نو د هغوی حکومت دی هغه دې طرف ته پاملرنه نه کوي ځکه چې هغوی نه به صرف دواګانې اخلي او په دواګانو کار کېږي نه دا حقیقت دی. عملي کار چې کوي که نه تحصیل ناظم ته زه دا وایم چې راشه په هسپتال کې وګرځه دا د خپل وزیر اعلی ته د خپل ګورنر ته خو ګورنر دی په دې ساته چېرته هغه خرڅ به کړي دا د غټه ګیرم ده دغه بېله لانجه ده که نه هغه په هغه چېرته نه اعتبار کې. ګرانو کتونکو دا ګیله زه په دې کوم او دا د د سوخته خبره کوم په دغې معذرت غواړم ګورنر صاحب په دې باندې خفه نه شي خو ګورنر صاحب هغه د 400 هغه هسپتال و نو هغه په رسخوس کې بدل شو په تورنځی ماډل ټون کې دا ځکه مې دې ته خبره راغله چې دې ته دې پام کړمه نو خو دا ټول څیزونه ته یو څه په دغه هسپتال کې ولګې نو دغه ځای کې چې کوم دی نو هسپتال کېږي بالکل شاته مونږ وکتل او شاته ډېر لوی مال پروت دی په هغه ځای باندې هغه مونږ وکته چې هلته کې ډېر زیات مال پروت دی
دا وګورئ چې دې کرسۍ دا داسې ډېرې کرسۍ پرتې دي شاته چې کوم دي پرتې دي نو لږ مخکې ځو تاسو خیر دی زموږ سره اوسئ چې نور هم درته ګرانو کتونکو هغه بل ځای ته رالو دا زه ګورنر صاحب ته په دې ښیم ګورنر صاحب خو چېرې په دغه خبره غوسه شي چې ایوب خان خو دا خبره وکړله نو بله ورسره د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا مشینري ته والي په تورنځی ماډل ټاون کې چې کوم هسپتال دي 40 کمرې دي نو دا خو لږ مرمت شي نو دا ته په هغې کې هم لګولی شي د سرکار مال دی دغه هسپتال چې کوم دی نو د سرکار په دغه باندې دا لګېدی شي ګورئ دا ګریزرې دا وګورئ داسې ګریزرې دي که نه چې هېڅ دغه نشته بس صرف زنګ منګ شوی دی دا وګورئ جي دا وګورئ جي دا چې کوم دی نو دا سامانونو ته وګورئ جي دا هغه هسپتال کې چې دننه پرتې وي بلکل ټیک ټاک هېڅ دغه نشته کوم چې بیډونو ته پراته وي دا وګورئ جي دا وګورئ جي دا وګورئ شاته چې کوم دی نو دا دې ته وګورئ راشه ښه دا په هر هسپتال کې دا څیزونه پراته وي دا په مزه مزه خرڅېږي او په مزه مزه چې کوم دی نو دا د کار جوګه کېږي دا لوی سامانونه پراته دي فریجونه پراته دي لوی قیسې قطارې دي کم طرف ته پکې ځي خو به هر حال ګرانو کتونکو دا ایم ایس صاحب ته دې هدایت ورکول دي نو د دې سړي په وخت کې دا په کار راتلی شي خو چېرې دې سړي ته دا هدایت ورکړی شو نو دا د دې سړي په دا وګورئ دا شه که نه د ډینټل دا وګوره چې دا دلته کې ځان له پې روزګار هم روانېږي نو چې ستا په کار نه راځي نو بس خدا دې مال راکړه نو زه به وله یو ټیکنیشن وګورم او ښکلي روزګار مې پرې کېږي دا د ډینټل داسې دغه ده چې دا وي په لکونو روپۍ باندې ده دلته داسې پرته ده زنګ فنکشن څه دی دې ګن پرک دا وګورئ ګیاګانې پکې وشولې ګیاګانې ځای نه ځای ګیر کړی دنیا د خدای ځای دلته کې دا واډونه دي دا خلک به لاندې راکوزېدل او په دې ځای کې به وده کېدل دا ښکلي چمن دی هغه دې سامانونو ګیر کړی دی دا ګوره دې سامانونو چې کوم دی ګیر کړی ښه چې کوم طرف ته ځې لږ خو دا وګورئ جي راشه که دې خوا وګوره دا وګوره دا داسې ویلچیر وي هسپتال کې ویلچیر یې نشته دا وګورئ داسې ویلچیر یي ایم ایس صاحب ته پکې په خپله مو ګرځه چې کوم پکې د کار سیز دی هغه د دې نه وباسه چې دغه کې وي دې ته وګوره راشه دې خواته راشه دې خواته راشه دا لوی سامانونه دي دا وګورئ دا وګوره به دلته کې به نوې سیز روړه دا وګورئ جي اشرف هو دې بیټ ته وګوره دې بیټ کې دې تار ته وګورئ دا وګوره دا به بل ورله چې کوم دی نو بس پرایوټ هسپتالونه خو کامیابېږي که نه نو بس پرایوټ هسپتال باندې نیلام هم نه شي او دا داسې لاړ شي او دا پکې غیب شي وګورئ دا وګوره دا کاونټر او دا چې کوم دی نو ګرانو کتونکو زه درته داسې ځینه پکې ښیم چې زه تاته لکه دې دلته کې ګوره دا ځینه ګیر کړي دی دا دلته کې دا کمرې دي دلته کې پکې د نشیانو هسپتال کولو کې دې کمرو کې څه دي نو دې ته تالې لګېدلې دي دا دې پکې په کار راولي موږ سره بلډنګ ډېر زیات دی دا وګوره په دې بلډنګونو کې چې کوم دی نو دا شیزونه دا استعمالېدی شي دا وګورئ دې کې اوس څه چل دی راشه دا دې ځای کې پروت دی دې کې والله خو هېڅ چل هم پکې وي دومره ټیک ټاک دی که نه دومره ټیک ټاک والله غواړې دا اوس وګوره دا دې ځای ته څنګه را رسېدلی دی دا اوس لوی خبره ده نو خو بره پکې لازم نو زه یم چې بره به پکې لوی دغه وي هسې لږ هسې وخوښ چې دلته کې څه پوزیشن دی هم پکې لا بل ځای کې ولیده دلته کې دنیا د خدای کمرې دي وګوره درک نه لګي نو چې څه پکې نشته دی خو زه لاندې ځو او لاندې ته خلک ګرانو کتونکو بلکل په نیګیټیو سوچ باندې دا خبرې نه کوو په دې باندې کوو چې یاره دا زموږ د قام پیسه ده په قام استعمالول پکار دي او دا چې کوم دی نو په کار راوستل دي او دا د قام دپاره استعمالول دي دا ماضي قصې دي د ماضي قصې قطارې دي ښه خو ما ځکه دا پروګرام وکوښتل چې دې وخت کې دا ایم ایس چې کوم دی نو ډېر د کار والا سړی دی د ده نظر د خپل ځاني ډېر مطمئن یم دا وګورئ نوې دغه دي دا وګوره ګوی پیچولې ده دا اسرې دا وګورئ نوې څیزونه دې زنګونو دې خراب کړل نو خو دې سړي ته چېرې هدایت وشي دا وګورئ الوی دغه نه ماته پته ده په کباب خرڅېږي څنګه چې 400 ونې سرکاري ونې د هغې تپوس نشته دی بس څه خرابې شو څه دا افسران چې کوم دی خپل ځان له فرنیچر له دغه له راولي وګورئ دا وګورئ ګرانو کتونکو
دا کومه ویډیو چې موږ تاسو سره شریکو نو دا د چارسدي هسپتال ده نو دې طرف ته پاملرنه پکار ده او دا دې په کار راوستی شي د چارسدي هسپتال به نوره هم ترقي وکړي ډېر قیمتي څیزونه دي پکې ما ته دا پته ده چې دا وګوره ښه دا نوې نوې بیډونه دي خپې هم شته دا وګورئ والله هیڅ فرق په دې بیډونو کې وي ښه او په هسپتال کې چې کوم نوې راغلي دي دا زاړه ټي وي ډېر بهتر دي مضبوط هم دي پایې خپې هر یو څیز چې کوم دی د هغوی په کار راځي او دا دلته کې بیا په نور څیزونو کې په کار راځي